دے مولانا الیاس کان دہلوی رحمت اللہ علیہ دا دارالعلوم دیوبند مدرسے پیدا کر او دارنگی چی کم دے نو شوی مولی سے دا کوڑی مدرسے را پیدا کر دا سمر علماء ماندی چی تا گتک دیونن دا مشری کئی دا پریونٹ کے چی لگیو نو مولانا جمشید سے بیو دا علماء دا دیوبند فضلو طول دا حضرت مدنی شاگردانو نو محترم و عیزانو نن کدا مرکزون تاسو آباد وی نئی دا پا دی مدرسہ باندے آباد او ودان دی نن کدا متبع شریعت پیران تاسو پا خانقاہونو کے گو رئی دا دا دی دینی مدارسو چکم دے سے پیداوار دے نو نن خانقاہ آباد دا اصلاح دا باطن پا کی گی دا دا مدرسے پا برکت باندے نن دا تبلیغ مرکزون آباد او ودان دی دا عظیم محنت پا طول دنیا کے روان دے دا محترم و عیزانو دا مدرسے برکات دی نن دا دا جماعتونو دا امامانو پا شکل کے کم عظیم خدمت روان دے دا چی کم دے سیب دا مدرسو پیداوار دے تاسو دے نور بلاد اسلامیوں کے با اگر زی علتا کی حیث شرط دا امام دا پارا نشتا دا با دا کوڑی نا پاری گی دا با بنوریٹاون نا پاری گی دا با بخطا شرط نا نشتا دوبائی کے صرف شرط دا دے چی قرآن والا ورزی دما یو دوستو زورغلی ملتے بے دا سکول بس چلو اس ابو زہبی کے لوے جامع مسجد کے امام دے زورغلی میں دا سنگا وی دا با سکول تواڑو رو چی سار بلالم بیا با یوے پوریل تولارو میں را شدا پکی یادوا وی قرآن میاد کا علتا میں مسٹس پر که بسوتم پکی علتا دا غم غنش دا چی دلا ازک تخریق والتا لکلے رہی علتا غبل سنشو کولے جزان نا بس تجزیه و چی کم دے دینی مسائلو باندیو نا خو پانا دا غبا وی غامی سڑیم ویلشی او عالم چی دور حدیث گڑی اغیم چی کم دے ویلشی نو لہذا محترم و عیزانو دا مستند علماء او دا جید علماء دا فارغ التحصیل علماء دا دا دی پاکستان پا جماعتونو کی چی کم دے سدی دا پدی کی دی الحمدللہ دا دا دی مدرسو برکات دی چی دا لوی لوی علماء دی الحمدللہ دی علاقوتا او دی کلو تا دی عوامو لچی کم دے سیب ور اولے گل او دا شانتے کہ دا پا سیاسی میدان کی دا دی عظیم و فتنو مخنیوے کئی دا علماء دام التا دی دینی مدارس ور لی گلی نو چی دا دینی مدرسہ ودانا او آبادی دا دین اسلام تمام شعبے دا با چی کم دے سیب دا با ودانی او آبادی وی او دا دی ہر یوی شعبے پا خپل خپل زیبان دے دیر لوی ضرورت او دا رنگی چی کم دے نو دیر لوی اہمیت دے لہذا محترم و عیزانو دا دغی تاسو تا مولانا سیب وی دا دی اجتماعات و مقصدم دائی چی دا دیندار خلق دل تکراشی دو درے گھنٹے دا مونگ سر پا دی دینی مدرسہ کی چی کم دے کینی دا دیندار او نیکان خلقی دا دی سرونو کی تاسو تاقل مولی سیبوئے مونگ تا خوی دل تا کمبلم خور کڑی تا کیائی مراتا چولی او دارنگی سوپے مراتا ایخی لیکن دے عوامی مجمع کی مونگ اینو سپنگیری کسان ناستی نور تبالخی ندا ڈاڑی دوالو انتظامی او درے سرور گھنٹے دے پاغ مجلس کے دق شانتے نے غملا چی کم دے ناستی دا دا دے خبری دلیل دے چی دا دے سڑی پسڑک دا علماء دیر قدر و احترام دے او دا دوی پسڑک دا قرآن می نشتا دا دا پا ذہن کے دا مدرسے اہمیت شتا یعنی چرتکور کی بے ڈڑا والے و بالغ تولتا بناستو لہذا چی دے راگے او دا درے سلور گھنٹے مونگ سر تیرائی نو دا الحمدللہ دا علم دوست خلق دے دا دوی پا ذہن کے دا مدرسو اہمیت شتا لہذا محترم و عیزانو دا دے اجتماعات و مقصدم دائی چی مونگ دا خپل دیندارا مخلص ملگری دا دے اجتماع ترا جمع کو دتا دا مدرسے اہمیت چی کم دے سیب دا ورخکارشی دتا دا قرآن دا درس دا دے حلقو اہمیت چی کم دے نو دا ورطا بیان شی نو دا دا پسڑکی دا دا مدرسی قدر و احترام دا بنورم چی کم دے سیواشی نو زمانگا استاس و مشترکا دا زمداری دا چی دا دینی مدارس دا ودان او آباد اساتو چی پکلی که دا مدرسہ ودان او آباد وا نو بچی بم چی کم دے دا با قرآن خوانی زوست یو زین رالم دا نبی اللہ خالی سیب دماغ زیت رالم یو لویا زمان پا دی تخبے کی دستار بندیوا 20 کسان اغی که دا قرآن حافظان شو او 17 کسان پا کی ناظر خوان شو دا غیر مدرسینو کی یو مدرس مونگ سر 15 درجہ کی سبقم وی او ما وتوی میں الحمدللہ دا غم دا حالت دے بنوری ٹاؤن کی مونگ لسند را کڑے دا صاحب ترتیب چکال کی پیرٹ قزان کے
اقا سند مې ورله چاپ کړی د خپل ادارې د طرف نه مې چې کوم سړی کال کې پیریډ قضا نه کی دا بوله ورکو نو د هغې دا قاري صاحب موږ سره 15 کاله تیر کړل په 15 کاله کې هغه پیریډ نه دی قضا کړی هر کال هغه چې کوم دی علي نو اقصې خواري هغه خپلو شاګردانو سره هم کوي نو ماته وې په وخت کې د تقریر نه مخکې چې مولوي صاحب دې شلو الکانو قرآن یاد کړ خو قرآن مې په یاد کړی دی ګپ مې ورسره نه دی لګولی ماته وې په دې کې دا شپږ الکان داسې ناست دي چې دوی په یو ورځ باندې ټول قرآن استاذ ته واورو په یو ورځ اسې په ایمان وایم په یو ورځ ټول قرآن اورول دا خو د دې خبرې دلیل دی چې دی استاذ د سره کومه خواري کړې د کومه مغز کپایي کړې کوم محنت یې برداشت کړی دی او بیا راته ووایي چې څلورو هلکانو په دې کې داسې قرآن واورو چې د هغه طرف نه ټول واورو او دلته چې کوم دی فاتحې ته راورسو په دې طریقه باندې مې موږ قل هم نه شو ویلی چې د لم یکن له کفوا احد نه مې شروع کړو دې بل سره ته قل هو الله احد نه مې راورسو لیکن څلور ماشومان دا دې حد ته هغه ورسول چې د هغه د دې طرف نه خو څه کې دې طرف نه خو به هر سړی ووایي لیکن د هغه طرف نه ټول قرآن ختم کړه دا اوس 11 بجو کې زه هلته کېوم نو دا محترم عزیزانو دا د قرآن عظیم ماهرین نن چې دا په معاشره کې پیدا کیږي دا د دې مدرسو په برکت دا د دې علماو د دې محنت چې کوم دی سیب په برکت باندې او دغه علما قسم دی دا بېلالچ لګیا دي تاسو تعقل مولوي صاحب ووایي د دې ځای نو خلک به په بار ملکونو کې لکونه روپۍ به یې ګټلي جایدادونه به یې اخیستي مارکیټونه به یې اخیستي ګاډي به یې اخیستي نو دا یاس مولوي صاحب بار ملک ته نشي تللی چې پیسې وګټي دلته په مردان کې لوی لوی کاروباریان دي دکانونه کروڑونه اړی راړی دا شفیع الله مولوي صاحب دا کار نشي کولی دا ولې نشي کولی خو نن چې دی په 15,000 او په 6,000 او په 8,000 په دغه جومات کې چې کوم دی صاحب ناست دی قسم دی زه دیر ته ورله ملته زه ډېر ځم هغه طرفونو ته هلته کې یو قاري صاحب چې کوم دی نو هغه سره 12 بچي د قرآن حافظان شو قاري صاحب معذورو دلته هم قبر اوتیو شاته هم چې کوم دی قب اوتیو او دارنګې هغه معذورو جومات کې داسې پروګرام وشه او هغه 12 حافظانو ته مونږ چې کوم دی دستاربندي وکړه نو چې کله پروګرام ختم شو دعا وشوه نو بیا یې ډوډۍ به خورو چې دا ډوډۍ هغه ځای ته بوتلو نو هغه ټول کلي آبادۍ سمې وې او هغه یو زړه څښا کوټه وه که چې سم د مږو لټو تیار چې هغې کې کېنولو مې ظالم بچي په دې ځای کې چېرته سمه حجره بله نه وه چې سم ځای کې دې کېنولی وې هغه وی نه دا خو مې درته خپله مدرسه خو لکه نه وایي دا خو مونږ ختم جومات کې وکړه دا مدرسه ده وایي مې ټولې آبادۍ ټیک ټاک دي او دا خدای خبر دا آدم علیه السلام د زمانې ده که دا د کوم وخت کوټه ده چې دی کې دا نه واړه ته را جمع کړي دي نو یو حاجي صاحب ناستو ما ته وی مولوي صاحب د قاري صاحب سره دا فکر دی چې زه د دې قوم بچي قرآن خوانه کم خو دلته کې په دې جومات کې یو مشر منیټر دی ادې وړو ته قاریږي نو واړه نه پرېږدي په جومات کې او دلته بل چا اجرا او زیم مدرسې له نه ورکو ما ته وی مولوي صاحب دا د دې قاري صاحب کور دی د خدای په دې کائناتو کې دا یو سړه کوټه چې کوم دی دا د دوا او بل هیڅ هم نشته هغه خپله سړه کوټه هغې قرآن ته او د قرآن درس ته هغې ته چې کوم دی صاحب وقف کړه او په خپل بل ځای ته پردی کوټې له کډه چې کوم دی صاحب وړې ده دومره ما دا علما کوي نو ما ورته وی چې دې نه زیات یو عالم د دې کلیوالو سره نور څوکي بیا مې قاري صاحب ته وی چې تا پردی کوټې له کډه وړې ده هلته به ته چې کوم دی د پردي کور کرایه ورکې دا خلک دله درکوي څه د خل مولوي صاحب چې دا 8,000 یاد کړې دا ما ته ډېرې ناشنا غوندې ښکاره شوې هغه ته ما وی تنخوا دې څه ده وایي دا خو څه د دې وړو نه پیس راټولی او څه سره دا کلیوال ورکوي نو 2,000 روپۍ راله راکوي دا سخت کال په دې کې یو سړی وایي موږ له دې علماو څه وکړه نو لہذا محترم عزیزانو عالم سره دا فکر نه قسم دی چې په کور کې د دې مدرسین نه تپوس وکړئ چې دا کوم مدرسو کې درس کوي د ده چې په کور کې کوم ځای وراني هغه هماغسې وراني دی هغې ته نه سمېږي ورته بس چې راځي بیا کتاب کتل دی کسی هلته درس دی هغه ځای کې جنازه ده ولته دستاربندي ده یو لانجه چې کوم دی صاحب جوړي د دین فکر ورسره نو لہذا محترم عزیزانو نن الحمدلله په کمو تنخواګانو باندې دا علما دا دومره عظیم غیرت کوي او د شپه ورځ ناست دی ستا د بچي نه د قرآن حافظ جوړی ستا د بچي نه ناظر اخوان چې کوم دی صاحب جوړی د دې باوجود د سره چې کوم دی ټوله میاشت د یکم پورې دا فکري چې به که د بجلی بل مدرسه کې راشي دې سره به زه څه کوم
دارنګ چې کوم دې دا سیرا باندې تنگ دی د بلډنګ کې لګ وسعت او فراخي پکار دا دې سه سره بز سکو نو دستا د بچی د دینی تعلیم او تربیت د تعلیم او د تعلم د درس او د تدریس د سلسله د جاری ساتلو سره سره دا عظیم فکر چې کوم دې دام ور سره دا غي د لاس هم اغله چې کوم دې سیب خوب نه ورزي نو لہذا محترم عزیزانو زمونږ د دې اجتماعات مقصد دام وی چې مونږ د خپل دیندار مسلمانان دې ترا جمع کو اغه ته د مدرسې اهمیت بیان کو چې بینن ما غور زم ملګرو ته وې ما تقریبا زمونږ په دې تخبه کې په دې 15 ورځې کې ما او قتل د پریس کلب بیانات زمونږ د تخبه پریس کلب کې چا سره اډ یغي ته اندازې چې زما په خیال درې سلور پلاران دا سرالل چې اغي په پریس کلب کې بیان ورک چې ما دا بچي چې کم دې دا معاق